نو موږ وایو چې ایڈمنسټریشن اف ډرګ موږ ډسکس کوو چې آیا زموږ سره کوم ډرګ انټر کیږي باډي ته یو اورل یو ایڈمنسټریشن مینلی دا روټ نو هم زموږ سره خدای په ډیر زیات یوز کیږي نو پای کې ماته تاسو بایو اویلیبিলিټي اف ډرګ وایي چې بای ډرګ بلډ ته په 16% یا 16 ملي ګرام کې زموږ سره د راځي ټیک شاید موږ بایو اویلیبিলিټي وایو نو په اورل ایڈمنسټریشن کې تاسو ته وایي چې ډرګ چې کوم دی باول زی اسوفیګس ته بیا سټمک ته زی سټمک به سمال انټسټاین ته بیا به لیور ته ځکه چې په لیور کې میټابالیزم اف ډرګ کیږي چې دا کله میټابالیزم اف ډرګ کیږي نو مطلب دا لري چې دا مختلف پولر گروپ ایډ کیږي او دغه وسوک ایډ کوي په لیور کې انزایمز به ایډ کوي ټیک شو انزایمز هم په بایو کیمستري کې ډسکس کوو نو زموږ سره چې کوم دی ځکه چې یو ډرګ موږ خورو نو لکه ضروري دی چې هغه باډي ته هغه پرسنټ کې پکار وي چې 16% پکار وي باډي ته لیور هغه څه کوي هغه مر پریدي او باقي څه کوي د ایکسکریشن لپاره څه کوي ریډي کوي چې کله د ایکسکریشن کوي یو خبره به یاد ساتئ چې هغه سبسټانس به د باډي نه اوزي کم چې په واټر کې سوي سالوبل وي نو کوس فار ایگزامپل موږ یو ډرګ وخورو او دا ډرګ چې کم نه دا په کم فارم کې وي په لیپټ سالوبل فارم کې وي نو دغه د باډي نه د ایکسکریشن نه کیږي نو هغه ایکسکریشن لپاره د سوک ریډي کوي لیور ریډي کوي او لیور بسو کې د پولر گروپ ایډ کې پولر گروپ هغه چې په کم باندې چارج وي ځکه چې واټر کم مالیکول له پولر مالیکول له چې هغه گروپ وته د ایډ کې او دا غینه پس لکه ما تاسو ته بار بار دا 500 ملي ګرام موږ واغستو په دې کې 100 ملي ګرام په سټمک کې ډیسټرای شو سونه پاتې شو 400 ملي ګرام پاتې شو په 400 ملي ګرام دیرالو لیور تا او په لیور کې پولر گروپ 8 شو 16 ملي ګرام تا 200 ملي ګرام تا نو دی وسو کې د کډنی په ذریعہ سره سو شي دا به سره ایکسکریټ شي باقي سونه پاتې شو 200 ملي ګرام پاتې شو کنه چې دا 200 ملي ګرام چرته راځي بلډ ته راځي دې ته موږ سوې بایو اویلیبিলিټي موږ سو ته بایو اویلیبিলিټي خو دا بایو اویلیبিলিټي ورچاوي دا به زموږ سره وي دا اورل وی وره پیرنټل چې کوم ایڈمنسټریشن دی پیرنټل نو پای کې به لیور ته سمال انټسټاین ته سټمک ته به نزي چې کوم ډرګ اوخره هغه په 100% چرته راځي بلډ ته به راځي نو ځکه دا بایو اویلیبিলিټي 100% وي 100% په وي پوه هغه به سوي 100% به وي نو زیاتره چې کومه په ایمرجنسي کنډیشن کې ورکو نو په ایمرجنسي کنډیشن کې پیرنټل ایڈمنسټریشن وي ځکه چې هغه ډایرکټ بلډ ته ځي اوس فار ایگزامپل هارت پیشنټ تاسو راشي او هارت پیشنټ چې کوم دی نو هغه تاسو اورلی ورک نه پای کې نو ټایم نه وی کنه هغه ډایرکټ څه کوي هغه انجکشن فارم کې یا سب لینګوال وی جی بي د لاندې دی ځکه چې هغه ډایرکټ ابزاربشن کوي سمال انټسټاین ته سټمک ته لیور ته نزي زموږ سره کلیر ها اوس موږ وایو چې د لیور اهم فنکشن سره چې بدی کې د ډرګ څخه کیږي سره میټابالیزم کیږي او په هغه میټابالیزم کې د انزایم یوز کوي هغه انزایم څخه مختلف پولر گروپ ایډ کوي نو دا زموږ سره انټریکشن دی د بایوکیمستري او دا فارماکولوژي ځکه چې دا پولر گروپ چې کوم دی نو پولر گروپ په کیمستري کې راځي زموږ سره کنه او چاته دا موږ ایډ کوو ड्रग ته موږ ایډ کوو چې ड्रग ته ایډ کوو نو ड्रग موږ څه کې سټډي کوو په فارماکولوژي کې سیمپل خبره ده ټیک شو اوس بل امپورټنت خبره چې ټول اهم ده ड्रग biotransformation of drug take place in the liver biotransformation څه مطلب let's suppose یو ड्रग A دی دا تاسو خوړو او دا ड्रग A چې کوم دی دا په کم فارم کې دی په انیکټیو فارم کې دی نو د لیور څه کار دی دا ډرګ بچت راځي لیور ته راځي او لیور بس کوي دا بایو ټرانسفارمیشن مین د کنورجن اف inactive form of drug to the active form of drug مطلب چې دا ډرګ د inactive form نه څه چینج کی active form ته نو چې کله یو ډرګ د inactive form نه چرته چینج کیږي active form ته نو دې ته موږ ډرګ څه وایو ډیر سټوډنټ بایو ټرانسفارمیشن څه ته وایو بایو ټرانسفارمیشن نو بایو ټرانسفارمیشن اف ډرګ کم ځای کیږي په لیور کې میټابالیزم اف ډرګ کم ځای کیږي په لیور کې زموږ سره کیږي ٹھیک شو نو په دې کې مختلف گروپ ایډ کوي وسره چې لیور سو کې دا د انیکټیو فارم نه څه کنورټ کی ایکټیو فارم ته ایډ کلیر شو کته تاسو ګوره اکثر تاسو پر لیور کې یو دا ویلې چې یاره لیور زموږ سره څه کوي د ډیټاکسیفیکیشن کوي کنه کته تاسو ګوره دې ته لګو کې ډیټاکسیفیکیشن detoxification of harmful substances detoxification of harmful substances چې کوم harmful substances دي هغه ګوره detoxification DE مطلب
هغه ټاکسیټی دي څه کې پویزنس دي هغه ته ختمي نو څنګه ختمي دا موږ په ډرګ کې موې چې مطلب د لیور کار سره د لیور کار دارې لیټ سپوز سره هارمفul سبسټانسز دي د هارمفul سبسټانسز ته کوم ګروپ 8 کې polar group 8 کې دا سموي چې هغه سبسټانس په د باډي نه ایکسکریشن کیږي چې کوم په واټر کې سوي سالوبل وي دا یو خبره یاد ساتئ د هغه سبسټانس په یاد ساتئ د هغه سبسټانس په د باډي نه ایکسکریشن کیږي کوم چې په واټر کې سوي سالوبل وي چې په واټر کې سالوبل وي چې څومره سبسټانس زیاتره په واټر کې سالوبل کیږي هغه مربع څه کیږي الیمینیشن وکیږي ایکسکریشن وکیږي نو دا شان زموږ سره د لیور څه کار دی لیور سو کی مختلف انزایم په ذریعہ سره د سو کې د هارمفul سبسټانسز 8 کې پولر ګروپ چې کله د پولر ګروپ 8 کې نو بده کې د چې کوم د واټر سالوبیلیټي څه کوي زیاته ځکه هغه هارمفul سبسټانسز د باډي نه په اسانه سره او په جلته سره وباسي ځکه موږ وایو چې د لیور یو دا کار هم دی چې د ډیټاکسیفیکیشن اف هارمفul substances clear شو نو bioavailability of drug bum clear is I think metabolism of drug bum clear absorption of drug مطلب چې دا drug blood تراشي blood ته نو چې blood ترازي چې کله blood ته رالو په unchanged form کې دا موږ وایو bioavailability یا ساده dear student د bioavailability بیا راته بار دا غوېما چې د bioavailability مطلب سره چې څومره اماونت کې یا په فریکشن کې blood ته drug رالو هغه پرسنټ ډرګ چې هغه د باډي نه نوځي ورې دا یو خبره یاد ساده په انچینج فارم کې لکه تاسو مو بار دا خبره زه کوم چې 500 ملي ګرام تاسو واغسو نو 100 ملي ګرام خو سره په سټمک کې ډیسټرای شو چې کوم اورلی خبره کو نو سره 400 پاتې شو په 400 کې 200 ملي ګرام سو کو لیور وته سیټ کو پولر ګروپ هغه لریمو شو دا باقي چې کوم 200 ملي ګرام پاتې شو دته په پولر ګروپ نه اټ کیږي وره په دې کانسپټ نه کلیر کړي ځکه کته ته 200 ملي ګرام کم پولر ګروپ 8 شو نو هم د باډي نوځي نو بیا به خو وباسه وي خیال هم دی کنه د شیلی وی وره مطلب دا چې دا کم باډي ته پکار وي په 16% یا په فریکشن کې باډي ته کم دا ډرګ پکار وي نو هغه پرسنټ ډرګ سره په پولر ګروپ نه اټ کیږي په دې کانسپټ کلیر کړي وره چې 16% فریکشن کې زموږ سره باډي ته هغه ډرګ پکار وي په ډیزایر اماونت کې وي نو دا هغه سره په پولر ګروپ نه اټ کیږي وره که پولر ګروپ سره اټ شو هغه به د باډي نه ایکسکریشن کیږي نو بیا پیدا شو په خبره پوه شوې نو یاد ساتئ چې دا 200 ملي ګرام به دا په انچینج فارم کې یاد دې تاسو ان پولرایز هم ویل شي چې دا په پولرایز نه وي وره ٹھیک شو که پولرایز شو هغه د باډي نه بیا د څه کیږي د ایکسکریشن وکړي نو دا خو بیا څه فائدہ نشو نو بایو اویلیبিলিټي مطلب هغه چې دا ډرګ پرسنټ راشي په فریکشن کې راشي خو دا په انچینج فارم کې یا په ان آیونایز فارم کې مطلب هغه په آیونایز نه وي ٹھیک شو چې آیونایز یو هغه د باډي نه ایکسکریټ کیږي زموږ کلیر شو نو زموږ سره په اورل کې بیا 100% نه وي او په دې کې سي 100% وي نو ابزاربشن اف ډرګ شو میټابولیزم اف ډرګ شو ایڈمنسټریشن اف ډرګ شو ها اوس ته نه پس چې کوم دی بیا ډیسټریبیوشن اف ډرګ ډیسټریبیوشن اف ډرګ دا چې کله د لیور نو مکمل سره پروسس وسرو شي او ځینې الیمینیټ شي چې کم پرسنټ بلډ کم پرسنٹ کی زموږ سره ډرګ په بلډ کې پاتې شو هغه نه پس پدې چرته زی د بزي مختلف سیل ټیشو ته نو پای کې بده ټارګټ سایت تم زی چې کله ټارګټ سایټس ته زی نو هغه ته موږ سو وایو ایکشن اف ډرګ دا به موږ په نیکسټ ویډیو کې کوو کلیر شو دا دغه باندې ریسپټر وای په دې باندې ولک باس کو دا په نیکسټ ویډیو کې موږ کوو ٹھیک شو ایکشن اف ډرګ هغه موږ فارموډاینامیکس ویلو ټیک شو د فارموډاینامیکس نه علاوه چې څومره دا ایڈمنسټریشن اف ډرګ دی ابزاربشن دی میټابولیزم دی ډیسټریبیوشن دی دا ټول په څه کې راځي دا په فارموکاینیټکس کې راځي ٹھیک شو نو بیا دې پس تاسو ګور ساید افیکټس اف ډرګ یا ساته سټوډنټس چې کوم هم ډرګ تاسو پوره دا هغه ډرګ ساید افیکټس سبھی سائड افیکٹس وی لکه فار ایگزامپل تاسو یو ډرګ خورئ لیټ سپوز تاسو ایسیټولوفرام خورئ ایسیټولوفرام زموږ سره وی انټي ډیپریشن لیټ سي انټي ډیپریشن دا د سائड افیکټس چې مطلب ډایریا بکاس کیږي مطلب دا چې هډ ایک وسر راځي لیټ سپوز سٹمک پین وسر راځي صحیح شو نو مطلب دا هر ډرګ سره وی سائड افیکټس وی
ٹھیک شو د هر ډرګ څه وي سایډ افیکټس ټیک شو هغه بیا ډاکټر چې کوم هم ډرګ ورکوي په کمبینیشن کې ورکوي لیټ سپوز تا د ډایریا وي تا د سټمک مسله وي کنه نو مطلب د اسټولوپرام سره چې کوم د اسومیپرازول ورکوي چې د معدې هغه دغه سره څه وي کنټرول وي ټیک شو سایډ افیکټس وي ټاکسیټي اف ډرګ مطلب چې ډرګ پویزنس کم یو کلیر شو او په لاس کې بیا الیمینیشن اف ډرګ الیمینیشن اف ډرګ د څه په ذریعه سره کیږي دا زموږ سره کیږي د کډنی په ذریعه سره زموږ سره کیږي کلیر شو نیکسټ چې کوم زموږ پاتې شو ایکشن اف ډرګ نو په دې کې دا ډېر زیات اهم دی په دې کې به موږ وایو چې د بایوکیمستري او د فارماکالوجي د یو بل سره څه لینک دی واټ از د لینک اف بایوکیمستري وذ pharmacology. Right? So action of drug mean pharmacodynamics mean action of drug. ها اوس چې کوم زموږ نننې دغه دی نو هغه موږ ډسکس کوو فارموداینامیکس کومه ماده ستو وی چې بایوکیمستري نور ساينسز سره ریلیشنشپ دی نو پای کا ولنې موږ ډسکس کوو فارماکولوژي کې موږ ویلو چې په دې کې موږ فارموکاینیټکس ډسکس کوو بل فارموداینامیکس فارموکاینیټکس والی سم موږ وکړه چې what the body do a drug چې body د ډرګ سره څه عمل کوي نو پای کې موږ وایو مختلف ایڈمنسټریشن اف ډرګ هم وایي ابزارپشن اف ډرګ هم وایي میټابولیزم اف ډرګ هم وایي ډسټریبیوشن اف ډرګ هم وایي او بیا موږ وایو چې آیا ډرګ زموږ د باډي د څنګه الیمینیټ کیږي نو هغه کې لیور امپورټنٹ رول پلی کوي هغه د ایکسکریشن لپاره تیارای او بیا چې کوم په کډنی سره زموږ سره سوشي هغه باډي زموږ سره په یورین فارم کې ډرګ سوشي الیمینیټ اوس موږ وایو چې مینلی کوم د بایوکیمستري چې کوم انټریکشن دی د فارماکولوژي سره اعظم سره د فارموداینامیکس موږ وایو ایکشن اف ډرګ مطلب دا چې ایکشن څه ډرګ کوي واټ از ا میکانیزم اف ډرګ د ډرګ ایکشن د موږ وایو فارموداینامیکس یا موږ وایو چې دا ډرګ د باډي سره څه ایکشن کوي دا ډرګ د باډي سره څنګه ایکشن کوي مطلب په باډي باندې څه ایکشن کوي نه دا موږ وایو فارموداینامیکس اوس یاد ساتئ مینلی چې کوم سره د ډرګ میکانیزمز دی یا مطلب ډرګ چې کوم ایکشن کوي زموږ سره هغه مینلی زموږ سره څه کوي په ریسپټرز باندې کوي په انزایمز باندې کوي او بل په څه کوي په چینلز باندې کوي دا چینلز زموږ سره مختلف دا د پروتین نه جوړي د پروتین نه ٹھیک شو نو زموږ سره چې کوم ریسپټر هم واټ ان نیچر دی دا زموږ سره پروتین دی پیورلی پروتین دی دا شان زموږ سره انزایم سری دا زموږ سره پروتین دی دا شان چینل زموږ سره دا زموږ سره پروتین دی سره او پروتین موږ په سمانه څه کې ډیسکس کوو موږ په بایوکیمستري کې ډیسکس کوو ٹھیک شو نو اوس موږ دا وایو چې دا ډرګ ایکشن څنګه کوي د ټارګټ سایت ته څنګه ځي او د ټارګټ سایت څنګه پیژني کلیر شو لیټس سے مونږ یو ډرګ واغستو لیټ سپوز ته مونږ ډرګ ا وایو ٹھیک شو دا ډرګ ا چې کوم دی مونږ باډي ته انټر کو اورلی ایڈمنسټریشن مو کو یا پیرنټل په ذریعہ سره زموږ سره باډي ته سو شو انټر شو اوس چې کوم دی لیټ سپوز دی سمال انټسټاین ته لیور ته لاړ شو په لیور کې سو شو میټابولیزم شو چې میټابولیزم او شو مطلب دا نه پس دی چرته رالو بلډ تا اوس د بلډ نه بده چرته زی د بلډ نه بده زی ټارګټ سایټس تا د بلډ نه بده چرته زی دی بزی ټارګټ سایټ تا لیټ سپوز در پر ټارګټ سایټ چې کوم نه هارت سیلزم کې دي شي برین سیلزم کې دي شي مختلف ټارګټ سایټ سیل دي چې سره پردا سو ډرګ فرای ٹھیک شو اوس دا ډرګ ایکشن څنګه کوي باډیز باندې اوس ګوره فار ایگزامپل لیټ سے دلته سره دا ټارګټ سیل نه دا سره لیټ سپوز دا ټارګټ سیل نه نو چې دا ټارګټ سیل نه زموږ سره اوس دا ډرګ زموږ سره روان دي لیټ سپوز دا زموږ سره ډرګ دی او دا ډرګ راځي د ټارګټ سایت ته څه کوي د بایندینګ کوي نو څنګه به دی پیژني مطلب لکه اوس فار ایگزامپل دا هارت سیل مطلب د هارت لپاره ډرګ وخورو یا فار ایگزامپل د برین سیلز لپاره دی وخورو نو دی به دا کوم ډرګ چې کوم دی به دا پارټیکولر سیلز یا پارټیکولر سایت دی به څنګه ریکګنایز کوي نو یاد ساتئ په هر سیل کې زموږ سره دی ریسپټرز دي او تاسو ته مو وایي چې دا ریسپټرز کم ان نیچر دي زموږ سره دا پروتین ان نیچر دي ریسپټر کم ان نیچر دي پروتین ان نیچر دي دا پیورلی سری پروتین دي زموږ سره نو په مختلف سیلز کې زموږ سره مختلف ټایپس دي ریسپټر دي زموږ سره لکه ریسپټر زموږ سره چې کوم دی یاد ساتئ چې ریسپټر زموږ سره پریزنټ دي ریسپټر موږ وایو چې ریسپټرز آر پیورلی واټ پروتین دا نو سره پروتین دی او دا کوم ځای پریزنټ دي په درې ځګونو کې on the surface of
on the surface of cell membrane. Cell membrane دا receptor چې کوم دی د cell membrane په surface باندې وي دا زموږ سره inside یا مطلب inside the cytoplasm په cytoplasm کې موجود وي او بل دا receptor کوم ځای موجود وي inside the nucleus. inside the nucleus په نیوکلیس کې دا موجود دی په دریو ځګونو کې موجود دی په سیلز کې مونږ وایو چې دا ډرګ چې کله ایکشن کوي دا ډرګ چې کوم دی دلته ایکشن کوي دا ډرګ چې کوم ایکشن کوي دی په څه باندې د سیل کم دغه باندې ایکشن کوي په ریسپټرز باندې د چته باینډینګ کوي ریسپټر د باینډینګ کوي دا ریسپټرز هم سره پیورلی پروتین دي نو ریسپټر چې کوم دی دا on the surface of cell membrane موجود دي دلته چې کوم دی په دې سایټوپلازم کې موجود کیدی شي او دا زموږ سره نیوکلیس نو په دې نیوکلیس کې ریسپټر کیدی شي په سایټوپلازم کې ریسپټر کیدی شي او د سیل ممبرین په سرفیس باندې څه کیدی شي ریسپټر کیدی شي نو مطلب دا کم ډرګ چې تاسو د کم آرګن لپاره ډیزاین کوئ نو د هغه آرګن پارټیکولر سیلز چې کوم دي د هغه ریسپټر به موږ سټډي کوو چې دا ریسپټر چې کوم دی د شیپ څنګه دی نو د هغه ریسپټر په بیس باندې چې کوم دی موږ څه کوو ډرګ ډیزاین کوو ٹھیک شو نو ځکه بیا چې کوم دی هر ډرګ هر سیل ته بایندینګ نشي کولی هغه ډرګ به هغه سیلز ته بایندینګ کوي چې کوم د مطلب د هغه لپاره سپیشل ریسپټر سایټس موجود وي لکه تاسو یو اگزامپل در کوم لیټس سي فار ایگزامپل دا تاسو سره لاک دی دا سره لاک دی او دلته تاسو سره کی دی لیټ سپوز دام کی دی او دام کی دی ٹھیک شو نو اوس ګوره د هر لاک لپاره سپیسیفیک کی وي اوس کوم وګورو زموږ چې کومه چابي نو چابي خو شی تقریبا د هر یو سیم دی او د هر یو لپاره بیا سایټس موجود نه وي نو چې څنګه د هر لاک لپاره ځان لکی وي نو دغه شان د هر ډرګ د لپاره چې کوم د خپل ریسپټرز وي او هغه پارټیکولر ریسپټر ته څه کوي بایندینګ کوي نو په کم سرفیس باندې چې کوم دی ریسپټر موجود وي د پارټیکولر ډرګ د لپاره نو هغه به بایندینګ کوي او چې کوم نی موجود نو هغه به بایندینګ نه کوي نو ځکه چې کله موږ ډرګ ډیزاین کوو نو موږ به څه ګورو زموږ سره موږ به ګورو ریسپټرز ګورو د هغه ټارګټ سیل به څه ګورو ریسپټرز به ګورو چې آیا د ریسپټر شیپ څنګه دی نو د هغې په بیس سره به موږ څه ډیزاین کوو ډرګ به ډیزاین کوو نو هغه ډرګ به هغه پارټیکولر سیلز ته بایندینګ کوي خو بل سیل ته به نشي کولی لکه لیټ سپوز وایما دا تاسو سره هارت سیل دی دا تاسو سره برین سیلز دي دا هارت سیل دی دا سره برین سیل دی او د دم ریسپټرز دي او د هم ریسپټر دي دا سره ریسپټر دی او دا سره ریسپټر دي تاسو ته وایي چې ریسپټر مینلی په دریو ځګونو کې موجود وي په سیلز کې یو on the surface of cell membrane inside the nucleus او inside the cytoplasm دا څه موجود دي ریسپټر موجود دي اوس د ریسپټر او د ریسپټر د یو بل څه دي مختلف دي د سیل ریسپټر د سری مختلف دي نو لیټ فار ایگزامپل زه د هارت سیل لپاره ډرګ ډیزاین کوم نو زه به د سیل څه ګورم ریسپټرز به ګورم نو چې کله زه د ریسپټرز ګورم نو د ریسپټرز نو ډرګ به زه په هغه طریقه سره ډیزاین کوم چې مطلب هغه ډرګ راځي او پارټیکولر د چا سیلز ته باندې کې چا ریسپټر ته د هارت خو دا به برین ته نشي کولی دغه ډرګ یا که د برین لپاره موږ کوم ډرګ ډیزاین کوو هغه د ریسپټر په بیس باندې نو هغه به هارت سیل ته نه کوي نو ځکه ډرګ هر سیل ته بایندینګ نشي کولی دی به هغه سایټس ته بایندینګ کوي چې کوم د لپاره پارټیکولر ریسپټرز موجود وي څنګه چې تاسو سموئ په انزایمز کې تاسو وایي لاک اینډ کی ماډل لاک اینډ کی ماډل مطلب دا دی چې د هر لاک لپاره سپیسیفیک کی وي نو دغه شان د هر سیل لپاره سپیسیفیک ریسپټرز دي چې هغه ریسپټر د بل سیل د ریسپټر نه څه وي مختلف وي نو ځکه چې موږ ډرګ ډیزاین کوو نو موږ به څه ته ګورو موږ به د سیل په سرفیس باندې یا انساید دی نیوکلیس یا انساید دی سایټوپلازم چې کوم ریسپټر دي هغه ریسپټر به موږ سټډي کوو د شیپ څنګه دی او په هغه طریقه سره به موږ ډرګ ډیزاین کوو ٹھیک شو نو ځکه موږ وایو چې بایوکیمسټري ډېر غټ رول لري په فارماکولوژي کې که فرض که زموږ سره دا ډرګ که دا زموږ سره دا ریسپټرز نه وي نو آیا زموږ سره به ډرګ ایکشن څنګه کوو ډرګ به ایکشن نشو کولی که زموږ سره فرض که دا ریسپټر موجود نه وي زموږ سره صحیح شو نو مطلب دا دی چې د هر دغه لپاره زموږ سره بیا سري ځان receptors دي receptors are what in nature receptors are purely protein receptors زموږ سره دا purely protein دي let for example ما یو ډرګ let suppose تاسو یو ډرګ
Wow, so let's suppose that drug A दे, let for example हर एक drug दे, that drug for example orally था, so अलग दाबराशी esophagus था, stomach था, small intestine था, दाना पस पर चलते जी liver था, पर liver की वजह से कीगी metabolism बकीगी, और दाना पस पर दे भी चलता राजी, दे बराजी journal circulation था, चलता बराजी journal circulation था या बराजी blood stream था, उस the journal circulation ने बदे चलते जी, that drug बचलते जी, दा ब target site थे जी. Let's suppose that हम सर cells दी, that अगर अपना से दा target sites ठीक शो नुतास तो हम हुए कि receptor कम से मौजूद दी on the surface of cell membrane, the cell membrane पर surface बानी दा receptor मौजूद भी या inside दिशा मौजूद भी nucleus मौजूद भी inside the nucleus मौजूद भी या पर cytoplasm की मौजूद भी receptor पर दरी जुगनों की मौजूद भी पर cell की या on the surface of cell membrane बल सरे inside the nucleus और बल सरी inside the cytoplasm उस यो खबर याद साथ है dear students चिकम substances या drug चिकम दे पर size की घट भी ठीक शो पर size की घट भी न आगस receptor पर कम से मौजूद भी जमुं सरा on the surface of cell membrane और चिकम जमुं सरा lipid वाले दी या steroids ज़्यादातर जमुं सर दी न आगस कम से मौजूद दी inside the cytoplasm ठीक शो उस let's say that drug जमुं सर रालो नो दा ड्रग बदलते सके ड्रग बचा दा बाइंडिंग के दा रिसेप्टर दा बाइंडिंग से दा बाइंडिंग के रिसेप्टर दा नो चिकल ड्रग सोशी द रिसेप्टर सरा बाइंडिंग उकी नो दे दा रिसेप्टर एक्टिविटी सो की चेंज की लाइक फॉर एग्जांपल बोरे लाइक संग जिता सो एंजाइम्स हुआ है ना एंड व्हाट एंजाइम्स आर व्हाट इन नेचर प्रोटीन इन नेचर तासो बोरे संग जिता सो एंजाइम्स हुआ है ना कोस दा सो एंजाइम स्ट्रक्चर दे देखो बोरे तासो और दाजम सरसरी दा substrate this is substrate दाजम सर कम साइट थे दाजम सर दे एक्टिव साइट कतासु पूरा पे एंजाइम की एक्टिव साइट आगा पार्टी चिकन दाजम सर सब बाइंडिंग के substrate that region in the enzymes where substrate can bind चिकन दे substrate bind के तम सो या साइट था एक्टिव साइट्स निसंग के चिमुंग वायु चिदलता एंजाइम दे एंजाइम्स आर सो बाइंडिंग के सबस्ट्रेट चिकन द एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट बाइंडिंग के निसो जोड़ा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और दा एंजाइम उली गिदा सबस्ट्रेट से द कन्वर्ट की प्रोडक्ट दा और दा एंजाइम सोशी फ्रीश संग जिता सो लॉक इन की मॉडल में रे चिदा हर सबस्ट्रेट ता पारा जान ला एंजाइम और दा हर एंजाइम दा पारा पार्टिकुलर सबस्ट्रेट सही शो लाइक फॉर एग्जांपल जमुं सरदा एक्टिव साइट थे और जमुं सरदा सबस्ट्रेट थे या जमुं सरदा सबस्ट्रेट थे नो आया दा सबस्ट्रेट द बाइंडिंग को लिशी निशी कोले जका द दोनों दग की सरे फर्क है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर आजी और स्पेसिफिक एक्टिव साइट द बाइंडिंग के जल दा सबस्ट्रेट बाइंडिंग को लिशी खुदा निशी कोले नो द शान दा हर ड्रग द पर जान पार्टिकुलर रिसेप्टर तस खबर पोश होएगा ना संग ची हर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ता बाइंडिंग निशी कोले दगशान हर ड्रग रिसेप्टर ता बाइंडिंग निशी कोले या सातई ची द कम ड्रग द पारा पा कम सेल बानी रिसेप्टर साइट मौजूद भी आगा दा बदे बाइंडिंग कई और द कम द पाचे रिसेप्टर साइट्स नहीं मौजूद आता बदे बाइंडिंग न कई और मंगो ची मेनली मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन ऑफ ड्रग मतलब दा ची दा ड्रग कम जम सर एक्शन कई नो मतलब तुमको फार्मोडायनामिक्स हुए और दा ड्रग्स पर सवारी एक्शन करें मेनली तो समा दरी खबर हो गई कि मोस्टली ड्रग याद साथ है स्टूडेंट मोस्टली ड्रग 60% चिकम दे बचावारी एक्शन के पर रिसेप्टर वाली के पर सवारी के पर रिसेप्टर और तो सब बार जो इमा चे रिसेप्टर पर सेल की कम से मौजूद हुई ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन inside the nucleus और inside the cytoplasm दल दा रिसेप्टर मौजूद थी और रिसेप्टर पे और लिसरीजम सरा प्रोटीन इधर प्रोटीन न जोड़ ली और प्रोटीन मुंह पर से के डिस्कस को पर बायो केमिस्ट्री की नो आया का दा रिसेप्टर नवे नो ड्रग में एक्शन करे हुए नवे बा करे टिशो जका दा लिंक दे ऊपर सर टिशो नो और 40% चिकम ड्रग दे 40% अका पचाबानी एक्शन के पर एंजाइम्स बानी दे बा आया द एंजाइम एक्टिविटी सके ब्लॉक के या चैनल्स मुख्तलिफ किस्म चैनल्स दी चैनल्स हम सर कम इन नेचर दी प्रोटीन इन नेचर दी दा चैनल बस के दे ब्लॉक के बा नो ज्यादातर चिकम ड्रग्स दी दे बचा वाले एक्शन के दे के पर रिसेप्टर वाले एक्शन के बचा वाले एक्शन के पर रिसेप्टर वाली उस गोरे
زموږ سره دا ډرګ رالو دا ډرګ چېرته رالو جنرال سرکولیشن ته د جنرال سرکولیشن ته به دی کوم سایډ ته ځي ټارګټ سایډ ته اوس چې ټارګټ سایډ ته راځي نو تاسو ته مو وایي سټوډنټس چې په ټارګټ سایډس په سرفیس باندې زموږ سره څه دي ریسپټرز دي نو اوس په د دې ریسپټر سره به څه کېږي د دې ریسپټر سره به بایډینګ کوي ډرګ سبا بایډینګ کوي ډرګ څنګه چې موږ ووایو که نه چې زموږ سره انزایمز دی او انزایمز چې کوم دی دته څه وشي سبسټریټ راشي او انزایم ته بایډینګ وکړي خو سبسټریټ انزایم ته په کوم سایډ باندې بایډینګ کوي په ایکټیو سایډ ایکټیو سایډ وو یا ساده ایکټیو سایډ ورته ولې وایو چیپټر نمبر 3 انزایمالوجي کې به موږ په ډیټیل سره وایو دته ایکټیو سایډز موږ ځکه وایو ځکه چې دته سبسټریټ بایډینګ کوي سبسټریټ چې کله دته سبسټریټ بایډینګ کوي نو د څه جوړوي انزایم سبسټریټ کمپلیکس او بیا پروډکټ جوړیږي نو سیملرلی دغه شان زموږ سره ډرګ چې کوم دی دا ډرګ چاته بایډینګ کوي ریسپټر ته بایډینګ کوي یا د سیل په سرفیس باندې بایډینګ کوي یا به انساید دی نیوکلیس او یا به انساید دی سایټوپلازم سمپل خبره دا ده چې د دې ډرګ لپاره ریسپټر کوم ځای موجود دي په ټارګټ سیل کې ټارګټ سیل مطلب دا دی چې کوم سیل ته دا ټارګټډ دی کا برین سیل دی کا هارت سیل دی کا لنګ سیل دی کا آی سیل دی کا هر سیل دی ټارګټ سیل نو هغه ټارګټ سیل کې زموږ سره ریسپټرز دي او هغه ریسپټر په دریو ځایونو کې موجود دي سیل میمبرین سایټوپلازم نیوکلیس نو کله دوس فار ایگزامپل د دې ډرګ لپاره ریسپټر موجود په سایټوپلازم کې نو دا ډرګ به چېرته انټر کیږي سایټوپلازم ته په سایټوپلازم کې به د ریسپټر سره دا ډرګ بایډینګ کوي که فرض کړه په نیوکلیس کې د لپاره موجود وي ریسپټر نو مطلب دی بس کې نیوکلیس ته هغه ډرګ انټر کیږي او د ریسپټر سره به سمپل خبره چې کوم ځای موجود وي په سیل کې ټارګټ سایټس ریسپټر اته به دې سکه بایډینګ کوي اوس تاسو ګورئ دا ډرګ او ریسپټر په یو بل سره بایډینګ کوي دا به څه جوړ کی ډرګ ریسپټر کمپلیکس سم جوړ کی ډرګ ریسپټر کمپلیکس لکه وګورئ دلته فار ایگزامپل دا ډرګ راغلو او دا ډرګ د چا دا ریسپټر دی کنه وګورئ دا سری دا سری زم سره ریسپټر دی او دلته څوک بایډینګ وکړو ډرګ وسره بایډینګ وکړو نو دا ډرګ د چا سره بایډینګ وکړو د ریسپټر سره دا څه جوړ کو ډرګ ریسپټر کمپلیکس څه جوړ کو ډرګ ریسپټر کمپلیکس او دینه پس ور کوي biological response څه مطلب اوس ګوره اوس چې کوم دي زموږ سره دا ډرګ چې کوم دی دی به آیا د ریسپټر باندې دی باندې کوي نو آیا ریسپټر موږ چې دا پروتین نو دا ډرګ به دې شي کوي چې آیا دا ریسپټر اکټیویټي به مکمل بلاک کوي یا خو به دا ریسپټر دې څه کوي بلاک کوي چې مطلب دا فنکشن به څه کوي الټر کوي چې دې فنکشن ونه کوي یا دیو د ریسپټر اکټیویټي څه کوي انهانس کوي ناغه په کنډیشن باندې ډیپند کوي لیټس سه موږ وایو فار ایگزامپل دلته زموږ سره دا سیلز دي او د ریسپټر چې کوم دي د ریسپټر اکټیو دي لیټ سپوز او د دې ریسپټر اکټیو د وجینا د یو ډیزیز کاس کړي دي نو موږ په کاري چې دلته موږ د ریسپټر اکټیویټي سو کو بلاک د ریسپټر اکټیویټي سو کو بلاک یا فار ایگزامپل دلته زموږ سره یو ډیزیز کاش شوی او ډیزیز ولې کاش شوی ځکه چې پای کې هغه ریسپټر خپل اکټیویټي نه کوي نو موږ په کار چې ریسپټر اکټیویټي سو کو انهانس کو د ریسپټر اکټیویټي سو کو انهانس کو نو په دوه طریقو سره د چې کوم بایولوژیکل ریسپانس وای نو بایولوژیکل ریسپانس کې وسه کوي ریسپټر بیا موږ بلاک کو او یا به څه کو اکټیویټ کو صحیح شو